راغلي ټولو خویندو ته ستړي مه شي کوم او ډېره زیاته شکرګزار یم چې زما دا خویندې په دومره لنډ تنګ وخت کې او په خپله دومره مصروفیاتو کې زموږ دپاره ټایم وباسي او زموږ دپاره راشي نو دا زموږ دپاره ډېره د عزت او ډېره زیاته د قدر او د خوشحالۍ خبره ده. زه د اسدالله خان د هغې د کورنۍ ډېره زیاته مشکور یم چې دومره ښکلې پروګرام هغوی مونږ ته برابر کړو خپلې ټولې خویندې میندې مونږ ته راوبللې نو زه د اسد خان بار بار ډېره زیاته شکریه ادا کوم او انشاءالله امید لرم چې دا خویندو دا کومه جذبه او دا کوم د هغوی اخلاص ما ولیدو نو انشاءالله امید کوم چې را روان وخت کې دا علاقه د آفتاب احمد خان شیرپا او د سکندر خان شیرپا پسې تاسو لیکلې ده واضحه اکثریت نه دا شی مونږ ته ښکاري. زه د خپلو خویندو په علم کې یو دوه ضروري خبرې راوستل غواړم. زه بار بار تاسو ته دا نه وایم چې آفتاب خان تاسو له ګیس راوستل او تاسو له بجلي راوستل او تاسو له سړکونه د دې خبرو نه تاسو زمانه په خپله ډېر ښه خبر یې چې آفتاب خان د دې علاقې لپاره کوم خدمات کوي او د هغه کومې قربانۍ دي نو تاسو د دې نه زمانه ډېر ښه خبر یې. زه دا خبره په دې وخت کې ډېره زیاته ضروري ګڼم چې زه ډېرو ځایونو ته لاړه شم نو ښځې ما ته دا فریاد وکړي چې ما له د بېنظیرې کار زه دا نه وایم چې دا بده خبره ده دا ډېره ښه خبره ده دا یو خدمت دی خو دا ښه خبره نه ده چې په دې علاقه کې یو لوی کالج جوړ شي دا ښه خبره نه ده چې د پرایمري سکول نه میډل شي او د میډل نه های شي دا ښه خبره نه ده چې د کالج نه یونیورسټي شي دا ښه خبره نه ده چې د زنانو لوی لوی اسپتالونه جوړ شي دا ښه خبره نه ده چې زموږ دلته کوم شوګر میل او پیپر میلې بندې دي دا واپس کولو شي نو موږ چې کوم د بېنظیرې د کارډونو د خیر په دې لار کې ولاړ یو په دې خطارونو کې نو دا ښه نه دی چې زموږ بچي یا زموږ لپاره هلته د روزګار موقع میلو شي او موږ د دې خیر نه خلاص شو نو زه دا بار بار درخواست کوم خلکو ته چې دا مشر ستاسو د دې علاقې دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي هغه ډېر خدمات دي د دې علاقې لپاره خلک وایي بابا یې روزګار دی ډېر روزګارونه یې دلته ورکړي دي نو ستاسو دا نه ده خوښه چې دا سلسله واپس شروع شي او دا بیا رامنځته شي چې دا چارسده د کارخانو ډکه شي چې دا چارسده د یونیورسټو ډکه شي زموږ بچې ځي پېښور ته یونیورسټۍ ته قدمو کې به په چارسدې په یونیورسټۍ دا ښه خبره نه ده چې زموږ هسپتالونه دلته نور هم سیوا شي زموږ د زنانو لپاره نور هم وسیع شي دا ښه خبره نه ده چې زموږ بچې دلته په وړو وړو سکولونو پبلک سکولونو کې ټیچینګ کوي سبا دوی دلته په لویو لویو سکولونو کالجونو یونیورسټو کې دوی ته نوکرۍ میلو شي انشاءالله ځکه چې دا خو د دوی حق دی چې شیرپو خندازي خو دا حق د هغه دی دا د هغه د علاقې دی دا د هغه د بچو دی دا د هغه د عوامو دی انشاءالله نو زه تاسو ته دا درخواست کوم په 8 فروری باندې تاب خان زنده باد او دا پښتونولي دا خپل د علاقې سیاست او دا خپل د علاقې ترقي او مشري بچي دا زما تاسو ته درخواست دی او په خلکو باندې تاسو ډېرې باور وکړئ دا 10 کاله خلکو ډېرې ډغرې ووایي نو مهرباني وکړئ هغه 10 کاله ځان ته رایاد کړئ دا خپله مشري راټوله کړئ هغه په دې علاقې باندې ټول عمر ننګ غیرت او پښتو کړی بالکل تاسو پرې ودرېږئ او دا سړي مخکې کې زموږ دوه موټر دي وړوکي هم زموږ ډیوار او غټ هم زموږ ډیوار د آفتاب احمد خان شیرپو د سکندر خان شیرپو دا دواړه موټرونه تاسو په اخلاص سره ورکړئ نو زما خیال دی چې دا شیرپو به ډېر زیات مخکې شي زه یم چې ګینې دا د پېښور نه هم ډېره غټه ترقي وکړي انشاءالله زما ستاسو خویندو ته دا درخواست دی چې په 8 فروری باندې انشاءالله روزې سهار وختي روزې ځکه چې زموږ خویندو ته میندو ته بچي کارونه مسلې ډېرې زیاتې وي څومره په وخت چې روزې
او د دې خپل ووټ صحیح استعمال وکړي ان شاء الله. په طریقې سره یې ورکړي او په اخلاص سره یې ورکړي. ان شاء الله. زما دا خیال دی چې ګینې عمده مشر به واپس په تاسو بیا یو ځل غیرت وکړي او بیا به راباندې ودرېږي او ډېر زیات به دا شعر کوو. هغه کومو خویندو چې ګیلې دي د روزګار یا د نورو ډېرو خبرو، نو انشاءالله چې په دې آینده 5 کالو کې دا مسلې ټولې د دې شعر نه ختمې شي. ان شاء الله. ډېره مننه ستاسو د خویندو، زه ډېره شکرګزار یم. تاسو دومره ټایم موږ له راکړو، تاسو دومره موږ له راغلې، نه دا به د آیات ډېره مهرباني دي. دا به د ځان قربان کړی دی آیات